یو امام دی توجه مشته دا لکه په کلوغ وګوري تاسو بیا موږ مليانو په سیاسم یو امام دی هغه د اختر منځ کو او د منځنه فارغ شو خطبه ولستو خلک لاړو قرباني او شو چا ګړه لال کو چا چيله او چا غوي رسم لولې چا لال کړ دی چا تلاپات دي او په دې وخت کې پته ولګي چې د استاد منځ ورکو جمع یو خو بيو دسو اوس د استاد غریب ودسنو اوس بس کیږي انسان دی کنه دا استاد هم خو زمو استاد غونډه کې زمو استاد معاشري یو فرد دی انسان دی جامه کې فرق راغلی او دستنه مات شوی وي خلې ویني شوی او د سنې ګړو د خیال دی ګنی مو دس کړي دی ها مسلې بيخي کې کنه داسې راضي اوس د استاد سے المحترم او دس نو په نه خبره کې په خطای کې په هیره کې خلکو له بيو دس د اختر منځور کو او خلک د اختر د منځنه بعد لاړو خد د باډب قربانیان یو کې نو اوس بس چل کیږي دا قرباني شو کو نه شو زم دا مسله بیا بده جمیله بیان کو صحیح ده جواب راکې کنه چې کله د استاد محترم په غلطه کې بیودسا د اختر منځور کې په غلطه کې بیودسا او د اخینه بعد خلکو قرباني کو خلکو د پته ولګی دا چې استاد محترم بیودسا منځ کړي دي نو د منځ اعاده بکې او د قرباني راګرځول په نشته د قرباني اوشو مبارک شه قرباني شوی دا قرباني کې څه فرق ناراضي البته د اختر د منځ اعاده دی بیاو کی کپه د اورس ټیم تیری زوال نه بعد نه وخت سبا دی بیا خلکو ټیم وټا کی سبا سحر والا کاته بجې بیا ودریګو د اختر منځ بیا کولی استاد محترم وی زه انسان عاجزم سمو دس کې فرق سبا بیا منځ کو او کدا سیو شو کنه زم د تمامي دنیا د خلک به د استاد په جن دومره به د خلک او شرمای کنه نن سبا خو پوي چې یو مصیبت یو دجال یو فتنه راوتی ده او پاغي باندې دنیا ګډ ګډ ودا استاد چې خلکو له بيو دسه جمع ورکي نور چا بیا موبایل دا تصویر په دکان باندې لګولې او په چوکونه کې بیا لګېدلې یار سړی به پیژنې بيو دسه استاد دار دا یو عجیب فتنه نه سبا راوتی ده د استاد انسان نه کته دا بيو دسه راغي او د استاد په صدر ته د اختر د منځ بيو دسه کو ته بیا سکے دا بسری تا سره نه پیږي بیا خو الله ګیرو کوي والله استاد جی وسف الله فکر مینو غلط شوی ما نو ستا ویډیو خو چام جوړ نه کو نه چاته تصویر ورکو چودري ګمږم دا شاګول په تمام دنیا کې رسوا کو چې استاد پسې بيو د اختر منځ کړي دي او کچر ته استاد نه غلطي وشي نو دا استاد غلطي بیا تمام دنیا کې نشر کیږي او ساخو دانسته خو نه کړی نه دانسته انسان نه خطا خو راځي کنه مونږ د استاد هغه خطا بیا راوالو نو څوک پسې مسخري کو او د چا ورته زړی ډکی نه غزور بڑاستنه بیا دلته وباسي منوي دا نه دا بیا ټول مې دغه سکړي دي بیا شروع ورپسې هغه سړی خپل طرف غنه ور سره بیا پالي استاد باندې خپل جاجري بیا تشي په هر اجره کې بیا د ټوخي مسخري شروع وي په هر موبایل کې دا بیا شروع وي دا استاد دی انسان دی فرشته خو نه ده چې غلطيږي بنو خطای به تیر نه کیږي خطا خو انسان نه کیږي فرشتونه نه کیږي دا خو انسانان دي دینه بکیږي او کته استاد په صدر ته نه دا خطا شو نبی خپل خطا باندې څنګه خوري اړي بیا څنګه ځان له هلي ګوري تا چرته بیا استاد ویډیو چا اپلوډ کا چې د استاد پسې به د سمونز کړي موږ له خدا مسله ډیر راځي والله راځي استاد جی مانځي کې غلط شب دا کار نه شو دا شو موږ والله کړه یو ویډیو هم جوړه کړه نه بعد چا دا سیو کنه زلم د ویډیو ته طالب ته چې ویډیو ته نه کوا کچا دینه بعد کوم استاد پسې خبرې وکي یا د استاد ویډیو اپلوډ کا نه دی وي خپل غاړه بیا باندې دا صاحب بیا به حل درته نه وي نه دی وي بل مولا ته حل وي بل ته دی وي او که زه خبر شوم چې کم چا کې تاسو کې بیا عیب دی بیا موږ هم تاسو شرمو استادانو په سیاري ولګېدلې وي یو ګوت استاد ته نسي سلور ګوت تاسو ته راځي اخیری او مسله نیمه بیانوم زموږ ټیم شوی دی بلکې یو من دوړي دلیندي سورلسمه مسله پچا باندې قرباني ورځ تیر شو قرباني ونکا بعض خلک داسې وی چاغي اسی بس خدای ته توفیق غستې خو وسلري خمالداري قرباني ونکي اوس چا باندې درې ورځې تیر شو د قرباني دغه اختر لسم ورځ دا ذوالحجې د میاشتې لسم ورځ دغه اختر ورځ دغه اختر سبا دغه اختر درې ورځ په دې درې ورځو کې چا قرباني ونکا نو آی دې بعد کې اوس چل کوي بعد کې به دې قرباني بل کله به کوي نه
اوس ته ما نه تیر کال قرباني قضا شوې وه سکال به زه 2 ډیرې ونیسم سکال به زه 2 قربانۍ وکړم شریعت وایي نه 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 دا نه کېږي ته به اوس څه چل کې ستا دپاره حکم څه دی ستا دپاره د شریعت مطهره مسله څه ده چا چې تیر کال قرباني قضا کړې ده وسې و نه ده کړې نو دی به د هغه قربانۍ یا به هغه څاروی اخلي چې کوم څاروي که تا نیت کړی وي چې زه به دا څاروی خیرات کوم یا دا به قرباني کومه نو که هغه څاروی ګډو چیلې او غوا و میخه وارڅه چیو هغه څاروی به ته رالیو د خدای په نامه به فقیر و مسکین له ورکې یا د هغه څاروي قیمت به رالی به فقیر و مسکین له ورکې یو پیسه به تې نه خوا دې خوا نه کړي که متعین څاروی نه و او ستا نیت د قربانۍ و چې یاره زه به قرباني کومه او نه دی وی کړي نو سکال ته هغه قرباني قضا کې نو قضا دې نه کېږي ته به د هغه قربانۍ په عوض کې یو څاروی والي که وس ته تیر کال د ګډو نو ګډو والا د چیري والا که د ډیری وس والا هغه پیسې راوالا یا یو فقیر مسکین له ورکا او یا چې کوم دی پاغي باندې یو څاروی والا داسې څاروی چې د قربانۍ قابل وي او هغه یو فقیر مسکین له ورکا نو ستا په غاړه آزاد شوه او ورنه کني نو غاړه دې بند پاتې ده دا د شریعت مسله ده اوس که یو سړي داسې کړي وي چې هغه څاروي هغه پیسې خوړلې وي نو دی به هماغه پیسې بیا راخلي د څاروي هماغه برابر پیسې به د خدای په نامه ورکوي بعضې سړي څاروي ساتلې قربانۍ دپاره بیا پیړو ونه شي قرباني ونه کړي نو دی به چې هغه څاروي کومې پیسې وي به دی بیا که هغه څاروي وي څاروی به خیرات کوي که هغه څاروي نه د هغې برابر پیسې به خیرات کوي دا د شریعت مسله ده دلته وضاحت ډېر دی عالمګیري وغیره دا مسله ذکر کړې ده اوس که چا نظر منلی وي نظر 15مه مسله چا نظر منلی دی او نظر چې کوم دی متعین نه وي غیر متعین وي یاره که زما دا بیمار خدای روغ کو نو زه به سکل قرباني کوم که زما دا مال خدای زوی را کو نو زه به قرباني کوم یاره که زما د حج منظوري راغله نو زه به سکل قرباني کوم اوس ته وس لري یا نه لري خو تا نظر ومنلو نو د دې نظر په منښت باندې پتا قرباني کول اوس لازم شو پتا باندې قرباني لازم ده نو که نظر معینو اوس لکه تا ویلو زه به ګډه لالو بیا به ګډه حلالې یا دې ویلو چیلې به لالو یا دې ویلو سخې به لالو دې ته معین وي نو بیا به تو ماغه څاروی چې کم تا تعین د کم څاروي کړي هغه بیا لالې او کم معین نه و نو بیا تا ویل چې زه به قرباني کوم نو بیا قرباني په چیلیم کېږي کولی شي په ګډم کېږي کولی شي په ډیري باندې هم کېږي ډیرې پکې ونیس هم کېږي کولی شي پې دا مسله شوه خو چې چا نظر منلی دی دی به د دې نظر د څاروي د قربانۍ نه بیا غوښه به دی نه خوري د دې څاروي غوښه به دی نه خوري ټوله په ټوله غوښه به ته قرباني کې خیرات کې به بیا دا ټوله به ته خیرات کې او که تا دا غوښه وخوړه نو چې څومره دې خوړلې د هغه خوړه قیمت به ورکې د هغه غوښې قیمت به لګې او د هغې برابر قیمت به فقیر و مسکین له ورکې چې کومه تا ته نه خوړلې وي بعضې قرباني داسې چې هغه خلک نظر ومني نو د نظر په صورت کې بیا دغه مسله شوه دا 15 مسلې د قربانۍ مونږ نن بیان کړي ان شاء الله را روانه جمعې بیا د قربانۍ د څاروي متعلق به مسلې په شروع کوي دا به تر قربانۍ دا مسله دغه جاری وي تیر جمعې بیان هم شوی د طالبانو لکانو ریکارډ کړی هم دی د دې جمعې بیا وشو دا ووري بار ووري د چا د قربانۍ د مسلو کې شک وي ستاسو د پاره مونږ خواري کو د فتاوی یو مسله را غونډو لیکو یې تاسو د پاره اسانه وي چې د معاشره کې د کوم مسلو ضرورت ته مونږ وایو چې خپل یارانو تاغو کو زمونږ مغاړه آزاد شي او تاسو په یو مسله د شریعت باندې آگاه شئ وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.